उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा, वो आसमान है मगर सर झुका कर चलता है. دغه غونډه د چارسدي په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې شوې ده چې پکې د ماشومانو د نعتونو، خمدونو او تقریرونو سره سره د ماشومانو ترمنځ رساکشۍ مقابلې او د هغوی میډیکل سکرینینګ وشو. په غونډه کې هغه یتیمانانو ماشومانو ګډون وکړو کوم چې د الخدمت فاونډیشن لخوا په بیلابیلو شخصي سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. په دغه موقع یتیمانو ماشومانو ویل کو الخدمت د دوی د بچو خرچې سرته ونه رسوي نو دوی نشي کولی چې په خپله یا په خپلو وروڼو خویندو ښه تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کړي. ما ته خو نه لګي ځکه چې زما چې څومره فیس دی د سکول، اوس زه فرسټ ایئر کې یم، زما د کالج فی ما مطلب څومره فیس دی څومره زما هر څه دي هغه هم الخدمت والا کوي. ډېرې داسې جینکې دي چې الخدمت فاونډیشن یې سپورټ کوي او ما سره سکول کې یوه ده اوس 9th کلاس کې ده، هغه هم سپورټ کوي. رویش علي نیم دی، هغه هم د بچپن نه سپورټ کوي ډېر ټایم نه. نبا سحر دا 10th کلاس کې ده اوس، هغه هم سپورټ کوي. د هغې چې څومره تعلیم دی هغه هم ټول الخدمت فاونډیشن سایډ نه دی، هغې یې ډېر زیات سپورټ کوي. انشاءالله CSS کومه نو زه وایم چې زه CSS ته وځم او ما ته الخدمت والے ویلي دي چې کومې پورې ته سبق وایه پورې به موږ تاسو سپورټ کوو. په سالانه نتیجو، تقریرونو، خمدونو او نعتونو مقابلو کې بریا ترلاسه کوونکو ماشومانو ته میډلونه هم ورکړی شول. په غونډه کې مشر میلمه د چارسدي ډیپټي کمشنر د خپل خطاب وروستو خیبر نیوز ته وویل چې د یتیمانانو کفالت د دوی لومړی ذمواري ده او دوی به یې مرستې کوي. کوشش دا وي د سپورټس افسر نه هم دا ریکویسټ کوو، د نور ډپارټمنټ نه هم دا ریکویسټ کوو چې داسې ټایپ اکټیویټیز، داسې ټایپ سرګرمۍ چې هغې کې دا خلکو له موقع میلاو شي هغه به زیات کوو. د ضلعي انتظامیه طرف نه هم دا فوکس وي چې داسې ټایپ اکټیویټیز چې کوم دا هغه د ضلع کې زیات شي خلکو له موقع میلاو. بل ورځ یو میټینګ کړی ده او دې کې موږ څه مخکې د هفته دوه کې ډېر ایونټس پلان کړي دي، نو هغې کې به ډیفینټلی تاسو د سپورټس کمپلیکس کې وګورئ دا به آباد شي او نور چې کوم ادارې دي به انشاءالله دې کې ښه ټیک ټاک پارټیسپیشن شرکت کوي. د فنفیر میلې په مخال د پاکستان آرمی د چارسدي وینګ کمانډر لیفټیننټ کرنل عابد عزیز او د چارسدي بچان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر بشیر احمد ویل چې د دوی د ادارو لخوا به دغه یتیمانانو ماشومانو سره د تعلیم په مد کې هر رقم مرستې کولی کیږي. په دغه موقع ضلعي صدر پیر مسعود جان تورنزی، شاه حسین دورانی او دغه شان نور اهم چارواکي او مشران موجودو. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.